هر پښتون دیوار وي، هر مروت دیوار وي، هر بیټنای دیوار وي، هر وزیره دوړه مسعوده فریدایه بنوسای چې څومره پښتنو قبایل دا دیوار وي چې هر نوجوان مشر کشر ټول د لکي مروت خاورې ټول خلک دې روزي، کاروبار دې بند کړي، ټول کورو پسې دې تالې ولګوي، چای مړی دې پرېږدي، ټول پښتانه که په بلوچستان صوبې چې دي او که په خیبر پښتونخوا صوبې چې دي ټول پښتانه دې روزي او د آیین او د قانون په دایرې چې دی نه جنګ او جهاد او جد و جهد شروع کړي. که نه یي دې نه بعد بیا ډېر څه په دې پښتنو باندې په دې لکي مروت خاورې باندې روان دي. وا دې وي دا بدمشانه غونډه ګردر دهشتګرد چې په اف آی آرو باندې ته موږ نسې دباو کوی نه مو سر ټیټوایسې موږ چې یو ورته کلمه ویلې ده چې اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسول دې نه بعد موږ بل قوت نه منو، قوت صرف یو الله ده، بل چا قوت نه منو، بل چا طاقت نه منو، آیین او دستور د اسلامي جمهوریه پاکستان منو، بل هیڅ شی نه منو، قانون منو، د ریاست عملداری منو، دا ریاست منو چې کومو خلکو دا اف آی آر کټ ته دا نه د اسلامي جمهوریه پاکستان ریاست مني نه د موږ 14 اګست 1947 کې چې کوم موږ ته ازادي راکړې ده هغه ازادي نه مني، آیین نه مني، دستور نه مني، قانون نه مني، اخلاقیات نه مني، اسلام نه مني، پښتو نه مني، رواج نه مني، خدای نه مني، رسول نه مني. دا نه له ګولۍ ډارېږو، نه له توپې ډارېږو، نه جنګي هلیکاپټر نه ډارېږو، نه F-16 نه ډارېږو، نه F-17 تندر نه ډارېږو. دا څومره د پاکستان چې څومره هتیار ده دا هندوستان پاره ده، دا اسرائیلو پاره ده، دا امریکې پاره ده، دا دشمن پاره ده. دا د خاورې د امن پسند، د امن پرست، د پرامن خلکو پاره ده نه ده. دا د دې ملک ازادي خلاف سازش ده، دا د دې پاکستان خاورې خلاف سازش ده، دا د 25 کروڑ د عوامو د پاکستان اوسیدونکو خلاف یو سازش ده. دا د پاکستان د دشمن په لاس چې ورکولو سازش ده، دا د پاکستان ټوکړې کولو سازش ده چې څرنګه موږ نه بنګال صوبه جلاس له بنګلادیش جوړ سو، دارنګه دا د خیبر پختونخوا صوبه بلوچستان صوبه دې ته مجبوروي چې دا به جلا ملک جوړېږي، ازادي به غواړي. موږ دې ته نه مجبوروي چې موږ افغانستان ته لاړ شو، موږ دې ته نه مجبوروي چې موږ هندوستان ته لاړ شو، موږ دې ته نه مجبوروي چې موږ بغاوت اعلان وکړو، موږ دې ته نه مجبوروي چې موږ د ازادي اعلان وکړو چې موږ پاکستان نه ازادي غواړو. دا عوام دا 25 کروڑ عوام نور ټول تنګ دي، پښتانه خو چې دي هغه دغجې ته رسولي دي، پښتون دغو دهشتګردو دغجې ته رسولی ده، دغجې ته پښتون نه ده دهشتګرد، دهشتګرد دغه دي چې د اف آی آر په زور کټ کړی ده، دا دهشتګرد دي، دا د پاکستان غداران دي، دا د دې خاورې غداران دي چې څومره پښتنو لیډران دي، څومره سیاسي جماعتو لیډران دي، سیاست او پارټۍ د یو طرف ته واچوي او شپې د اوسه نه لوډ سپیکرانو چې اعلانونه وکړي موږ جهاد اعلان ده، په دغه باندې موږ جهاد اعلان ده. د دغه غداري، د دغه دهشتګردي، د دغه آیین او دستور نه بغاوت چې د څوک کوي دا موږ مطلب دا ده چې موږ आवाज بندوي، موږ خلاف چې کوم دا کوم ریاستي دهشتګردي چې وکړله دې موږ مزاحمت نه کوو، مزاحمت خو ډېر وړوکی ټکی ده، موږ وایو چې دا غداري ده، دا دهشتګردي ده، دا د خاورې سره غداري ده، دا قانون سره غداري ده، دې خلاف موږ اعلان جنګ ده، باقاعده مو اعلان جنګ ده، انان په چا نه کوو او نه بیا څوک موږ اپریشن وکړي دغسې او نه موږ اپریشن اجازت چاته ورکوو، نه موږ کورو ته څوک پرېږدو، نه موږ تورسرې بې عزته کوو، نه موږ تورسرې کیمپو ته پرېږدو، وایر وو دا جهاد اوس فرض ده په پښتنو په لکي مروت خاورې باندې چې څوک موږ دلته په دې زور په بدماشي په غونډهګردي باندې موږ کورو ترګډول غواړي، موږ تورسرو بې عزته کول غواړي، موږ کورو نه باسي کیمپو ته مو بونځوي، دې خلاف په موږ جهاد اعلان کړی مو ده، اوس یې کوو، بیا مو دا ټولو پښتنو باندې دا جهاد اوس فرض ده، په لکي مروت خاورې باندې فرض ده، دا ټول روزو جهاد تر باندې فرض ده. ملا نه مفتي نه هیڅ ضرورت نشته ده، ملا مفتي خوف زده ده، خوف په غالب سلی ده، حق بیانول دا کار ملا د مفتي د امام د خطیبو
د سیاست شکار دي کرسۍ شکار دي د مفاداتو شکار دي ایله زه بې نتار وتلی ده خوف و حراس چې دي خوف زده دي پوه شوې روزو جهاد فرض ده په ټولو پښتنو بیا به درته وایم په ټولو مروتو فرض ده په ټولو پښتو ژبې باندې فرض ده بلکې پاکستان خلک پکار ده چې ټولو روزي چې دا نن په موږ ده سبا به په بل چا وي او موږ به دې نه بعده 100% جهاد کوو شپار ورځ بیا کوو او دې پاره موږ خپلې زندګۍ د بچو زندګیګانې قربان دي موږ به ټول بچي په شهادت پیش کوو او موږ به ټول تورسرې مو به شهادت پیش کوي دغه ظلم جبر او غونډهګردي به موږ یوه نتیجه باسو اپریشن به د پلار نه وکړي پلار به د موږ تورسرې کور نه وباسي پلار به د تورسرو ته موږ والې ته نسي ته جازونه روغواړه ته ټینکونه روغواړه ته هلیکاپټر یې روغواړه ته یې ټمبم راره یا ته موږ کور ته اپریشن ترګډېږه یا ته موږ تورسرې باسه یا ته موږ بېعزته کوه راځه چې څومره مړوای سي څومره شهادتونه کوای سي که 10 لکه شهادتونه پکاري راځه که 100 لکه پکاري که کروڑ پکاري موږ دا نوره دا ټول پښتانه دا په 4 کروڑه پښتانه دي په 15 کروڑه صرف په موږ صوبې کې دا 15-16 کروڑه پښتانو ته به دا ته په ګولیو وله په ټینکو یې وله په توپو یې وله بمباري په وکړه خو د تا غونډهګردي د تا بدماشي موږ نه منو پاکستان منو پاکستان ریاست منو قانون منو آئین منو دستور منو امن پسند شهریان یو امن پسند پاکستانیان یو دا پاکستان موږ آزاد کړی دا موږ یې دفاع کړې ده موږ بیا دفاع کوو موږ بیا دفاع کوو دهشتګردي او غونډهګردي نه منو اعلان جهاد ده نعره تکبیر الله اکبر نعره تکبیر الله اکبر